بسم الله الرحمن الرحیم. د ناقص او د لفیف د مشکل گردانونو د حل په سلسله کې دا زمونږه 12 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د فعل مضارع مؤکد بانون تاکید ثقیله او خفیفه د دې گردانونو د پاره چې کومې درې نمونې مونږه ذکر کړې وي، نو د هغې درې نمونو کم فواید دي نو هغه فواید به ذکر کوو. خو ته دغې فایدو د ذکر کولو نه مخکې د پروني درس سره مناسب یو څو خبرې اهمې دي. انشاء الله تعالی هغه مونږه لومبی ذکر کوو. تیر درس کې مونږه دا خبره کړې وه چې د ثقیلي نون د فعل مضارع په ټولو صیغو کې راځي او د خفیفي نون دا د فعل مضارع په 8 صیغو کې راځي او په 6 صیغو کې نه راځي. دویمه اهمه خبره دا ده چې د خفیفي کمې 8 صیغې دي، نو دغه صیغې چې کله د ثقیلې نه راشي نو په دغو کې به د ثقیلې دا نون دا به مفتوح وي. د خفیفي کمې 8 صیغې چې دي نو دغه صیغې چې کله د ثقیلې نه راشي نو په دې کې به د ثقیلې نون دا به مفتوح وي. او کم حرکت چې په دغې 8 صیغو کې د ثقیلې د نون نه مخکې دی نو هم دغه حرکت به په دغې 8 صیغو کې د خفیفي د نون نه په مخکې حرف باندې هم وي. بیا په دې 8 صیغو کې هغه 15 صیغې کومې چې د ضمیر بارز نه خالی دي نو په دې کې به د ثقیلي نون او د خفیفي نون نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. او کم د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صیغه ده نو په دې 2 صیغو کې به د ثقیلي نون او د خفیفي نون نه په مخکې حرف باندې ضمه وي. او کم د واحد مؤنث حاضر صیغه ده نو په دې کې بعد د ثقیلي نون او د خفیفي نون نه په مخکې حرف باندې کسره وي. د دې نه علاوه چې کومې نور 6 صیغې دي هغه 4 د تثنیې دي او 2 د جمع مؤنث غایب صیغې دي. نو مونږه دا خبره کړې وه چې د دې نه د خفیفي صیغې نه راځي. نو په دغه 6 صیغو کې به د ثقیلي نون دا به مکسور وي او د دې نه مخکې به الف وي. اوس مونږ راځو کمې نمونې چې مونږه ذکر کړې وي نو د هغې کم فواید دي او دغه نمونې به مونږ له څه فایدې راکوي. نو انشاءالله تعالی اوس مونږه دغه نمونې ذکر کوو. نو د ثقیلي او د خفیفي گردانونو دپاره مونږه 3 نمونې ذکر کړې وي. د ثقیلي دپاره 3 نمونې دا وي: لا یرمین، لا یرزوین او لا یدعون. او د خفیفي دپاره 3 نمونې دا وي: لا یرمین، لا یرزوین او لا یدعون. نو کوم طالب علم چې نمونه نمبر 1 یعنی د لا یرمین د ثقیلي گردان او لا یرمین د خفیفي گردان یاد کو نو دغه طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل مضارع مؤکد بانون تاکید ثقیله و خفیفه هغه ټول گردانونه یاد کړل چې د هغې د مضارع د لومبۍ صیغې په آخر کې د یا نه په مخکې حرف باندې کسره وي. ځکه چې د مضارع د کم گردان د لومبۍ صیغې په آخر کې د یا نه په مخکې حرف باندې کسره وي نو ته دغې چې کم د ثقیلي او د خفیفي گردان دی نو د هغې وزن او لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کم حروف دي نو د ثقیلي د گردان دغه حروف به د لیرمین نه په شانتي وي او د خفیفي گردان دغه حروف او وزن دا به د لیرمین د خفیفي د گردان په شانتي وي. البته دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو دا مونږه د یرمی د گردان په فایده کې هم ذکر کړې وه. کچری د لفیف د فا کلمې په مقابله کې وو نو دغه واو دا به حذف کیږي. دویمه فایده به د لا یرمین او د لا یرمین گردان
دا به طالب علم له دا ورکوي چې دغې طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید د فعل مضارع مؤکد بانون تاکید ثقیله و خفیفه هغه ټول ګردانونه د اخر نه یاد کړل د کومو ګردانونو د مضارع په لومبۍ صیغې په اخر کې چې د یا نه په مخکې حرف باندې کسره وي ځکه چې د دغې ګردانونو کومه لام کلمه ده او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه حروف د ثقیلې د ګردان د لیر مین نه په شانتي دي او د خفیفي د ګردان د لیر مین په شانتي دي. تدینه علاوه کم حرکت چې د لیر مین نه او د لیر مین په ګردان کې د لام کلمې نه په مخکې حرف باندې دی نو دغسې په دغې ګردانونو کې هم دی. نو دا خو موږ سره د نمونه نمبر 1 د لیر مین نه او د لیر مین د هغې فایدې شوي. اوس مونږ د نمونه نمبر 2 او هغه مونږ سره د لایر زوین نه او د لایر زوین ګردان دی د دې فایدې ذکر کوو. نو دا به هم طالب علم له 2 فایدې ورکوي. لومبۍ فایده دا ده چې کوم طالب علم د لایر زوین نه د ثقیلې ګردان یاد کو او د لایر زوین د خفیفي ګردان یاد کو نو دغې طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل مضارع معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیله و خفیفه هغه ټول ګردانونه یاد کړل چې د هغې د مضارع د لومبۍ صیغې په آخر کې د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وي ځکه چې د دغې ګردانونو وزن او لام کلمه او د لام کلمې نه چې وروستو کوم حروف دي نو د ثقیلې د ګردان وزن او حروف هغه د لایر زوین نه په شانتي دي او د خفیفي ګردان وزن او د لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه د لایر زوین خفیفي د ګردان په شانتي دي. تدینه علاوه دغې طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل مضارع مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله و خفیفه هغه ټول ګردانونه هم یاد کړل. وزن او لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو د ثقیلې د ګردان د لایر زوین نه په شانتي دي او د خفیفي ګردان دا د لایر زوین په شانتي دي. البته فرق به پکې دا وي چې لایر زوین نه او په لایر زوین کې علامت د مضارع مفتوح دی او کم د مجهول ګردانونه دي نو په هغې کې به علامت د مضارع دا به مضموم وي. دویمه فایده به د لایر زوین نه د ثقیلې ګردان او د لایر زوین د خفیفي ګردان طالب علم له دا ورکوي چې دغې طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید د فعل مضارع معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیله و خفیفه هغه ګردانونه د اخر نه یاد کړل د کومو ګردانونو چې د مضارع په لومبۍ صیغې په اخر کې د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. دغسې دې طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید د فعل مضارع مجهول کم ګردانونه دي نو هغه هم د اخر نه یاد کړل ځکه چې د دغې ګردانونو لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه بالکل هغه حروف دي کوم حروف چې په د لایر زوین نه د ثقیلې په ګردان کې دي او د لایر زوین د خفیفي په ګردان کې دي. تدینه علاوه چې په لایر زوین نه او لایر زوین په دې ګردانونو کې د لام کلمې نه مخکې حرف باندې کوم حرکت دی نو دغه حرکت به د ثلاثي مزید کم ګردانونه مونږ ذکر کړل د مضارع معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیله او د مضارع مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله او خفیفه په هغې کې هم وي. اوس مونږ راځو د نمونه نمبر 3 د هغې فایدې له چې کوم طالب علم د لیدعون نه د ثقیلې ګردان یاد کو او د لیدعون د خفیفي ګردان یاد کو نو دغې طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د فعل مضارع معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیله و خفیفه هغه ټول ګردانونه یاد کړل چې د هغې د مضارع د ګردان په آخر کې د وو نه په مخکې حرف باندې ضمه وي ځکه چې د دغې ګردانونو وزن
لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو د ثقلې د گردان وزن او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه د لا يدعون د گردان په شانتي دي، او د خفیفي د گردانونو وزن او لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه د لا يدعون د خفیفي د گردان په شان. دویمه عظیمه فایده تدې نمونو دا ده چې کوم طالب علم دا درې نمونې یادې کړي د ثقلې او د خفیفې، نو دغه طالب علم د فعل امر او د نهي مؤکد بانون تاکید ثقله او خفیفه د هغې گردانونه هم یاد کړل. فرق پکې صرف په ابتدا کې دی که مونږ فعل امر بالام جوړو مؤکد بانون تاکید ثقله و خفیفه، نو مونږ به د لام تاکید دا مفتوح وي، تدې په ځای به مونږ به شروع کې لام دا به مکسور کو. نور څنګه گردان چې د لام تاکید بانون تاکید د ثقلې او د خفیفې دی، نو دغسې گردان د فعل امر بالام مؤکد بانون تاکید ثقلې او د خفیفې هم دی. او کچرې مونږ فعل نهي مؤکد بانون تاکید ثقله و خفیفه تدې گردان جوړو، نو مونږ به په شروع نه دا لام تاکید مفتوح دا به لرې کو او مونږ به په شروع کې لای نهي راوړو. نور څنګه گردان چې د لام تاکید بانون تاکید د ثقلې او د خفیفې، نو دغسې گردان به د لای نهي مؤکد بانون تاکید د ثقلې او د خفیفې هم وي. او څنګه حروف چې د لام تاکید بانون تاکید د ثقلې او د خفیفې په گردان کې، نو دغسې حروف به د فعل امر بالام او مؤکد بانون تاکید ثقله و خفیفه او فعل نهي مؤکد بانون تاکید ثقله و خفیفه د گردانونو کې به هم وي. البته تفصیل دا د امر حاضر معلوم کوم شپږ صیغې دي نو په هغې کې دی، او هغه تفصیل دا دی چې د امر حاضر معلوم شپږ صیغې دا د مضارع معلوم د شپږ صیغو نه جوړیږي، او د جوړولو طریقه دا ده چې مونږ به علامت د مضارع حذف کو، تدې نه بعد به مونږ که تدې نه بعد حرف دا متحرکو نو مونږ به په خپل حالت باندې پرېږدو، او که چیرې ساکینو نو مونږ به عین کلمې ته ګورو، که عین کلمه دا مفتوح وه یا مکسور وه نو مونږ به حمزه وصلي په شروع کې مکسور راوړو، او که چیرې عین کلمه دا مضموم وه نو مونږ به حمزه وصلي دا به په شروع کې مضموم راوړو، او د آخر نه به مونږ کم حرف علت دی هغه به غورځو، او که نون اعرابي وي نو هغه به غورځو. نو د لام تاکید بانون تاکید ثقلې او د خفیفې په گردان کې، او د امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید ثقلې او د خفیفې په گردان کې فرق دا دی چې د علامت د مضارع په امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید ثقلې او خفیفې کې حذف کیږي، او په لام تاکید بانون تاکید ثقلې او خفیفې کې علامت د مضارع نه حذف کیږي. بل تدین وروستو چې کوم حروف په لام تاکید مؤکد بانون تاکید ثقلې او د خفیفې په گردان کې، نو هغه حروف به د امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید ثقلې او د خفیفې په گردان کې هم وي. مثلا مونږ د ترمینه د امر حاضر معلوم گردان مونږ سره دی ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا او ارمینا. اوس مونږ ته دینه مؤکد بانون تاکید ثقله او د خفیفې گردان جوړو، نو د ثقلې گردان مونږ سره شي ارمیان، ارمیان، ارمون، ارمین، ارمیان، ارمینان. نو د علامت د مضارع نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه په دې دواړو گردانونو کې یو شانتي دي. اوس مونږ ته دینه د خفیفې گردان کو، نو مونږ سره به شي ارمیان، ارمون او ارمین. نو دا هم د علامت د مضارع نه وروستو چې کوم حروف دي نو د هغې نه وروستو بالکل یو شانتي دي. دغسې اوس مونږ د دې طرزوانه د امر حاضر معلوم گردان به مونږ سره شي ارزوا، ارزوایا، ارزوو، ارزوی، ارزوایا او ارزوینا. اوس مونږ ته دینه د ثقلې گردان کو، نو مونږ سره به شي ارزوین، ارزویان، ارزوون، ارزوین، ارزویان، ارزوینان. نو د علامت د مضارع نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه د دې دواړو د ثقلې په گردانونو کې یو شانتي دي، او د خفیفې گردان به مونږ سره شي ارزوین، ارزوون، ارزوین.
نو علامت د مضارع نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه حروف یو شانتي دي. دغسې تدعون به موږ سره د امر حاضر معلوم گردان چې ادعو، ادعوا، ادعو، ادعي، ادعوا او ادعونا. نو اوس به موږ سره تدینه د ثقیلې گردان شي ادعون، ادعوان، ادعون، ادعن، ادعوان او ادعونان. نو علامت د مضارع نه وروستو د لام تاکید بانون تاکید ثقیلې گردان او د امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیلې گردان یو شانتي دي. او د خفیفې گردان به موږ سره شي ادعون، ادعن او ادعین. نو د علامت د مضارع نه وروستو د لام تاکید بانون تاکید ثقیلې او د خفیفې گردان او د امر حاضر معلوم گردان یو شانتي شو. نو حاصل دا شو چې د فعل امر هغه فعل امر چې هغه بالام وي، یعنی په شروع کې لام وي، او د فعل نهي مؤکد بانون تاکید ثقیلې او د خفیفې په گردانونو کې، او د لام تاکید مؤکد بانون تاکید ثقیلې او خفیفه په گردانونو کې فرق دا دی چې د فعل امر بالام په شروع کې به لام امر مکسور وي، او په فعل نهي مؤکد بانون تاکید ثقیلې او خفیفه په شروع کې به لا وي. تدینه علاوه نور په دې گردانونو کې هیڅ فرق نشته. او امر حاضر معلوم د علامت د مضارع نه وروستو به بالکل په هغې کې هغه حروف وي کم حروف چې د لام تاکید بانون تاکید د ثقیلې او د خفیفې په گردانونو کې دي. بل اهمه د فائدې خبره به زه دا ذکر کم چې د فعل مضارع هغه 15 صیغې کومې چې د ضمیر بارز نه خالی دي. کله چې دا 15 صیغې د ناقص او د لفیف نه راشي نو ته دې 15 صیغو په آخر کې حرف علت وي. کله چې ته دې 15 صیغو نه مونږ امر جوړو یا تی نهي جوړو نو ته دې په آخر کې چې کوم حرف علت دی نو دغه حرف علت دا غورځېږي. نو د حرف علت د غورځېدلو نه وروستو یا ته دې 15 صیغو په آخر کې کسره پاتې کیږي، لکه څنګه چې نمونه نمبر 1 کې دی. نو دا 15 صیغې موږ سره دی یرمی، ترمی، ترمی، ارمی او نرمی. موږ په دې باندې لا نهي داخلو نو موږ سره بشي لا یرمی، لا ترمی، لا ترمی، لا ارمی، لا نرمی. نمونه نمبر 2 دا 15 صیغې موږ سره دی یرزوا، ترزوا، ترزوا، ارزوا، نرزوا. اوس موږ په دې باندې لا نهي داخلو نو دا الف به حذف شي او د اخر کې به فتحه پاتې شي. نو موږ سره بشي لا يرزوا، لا ترزوا، لا ترزوا، لا ارزوا، لا نرزوا. او یا به ته دې 15 صیغو د اخر نه چې کله حرف علت وغورځېږي نو هغې په اخر کې به ضمه پاتې کیږي. مثلا په نمونه نمبر 3 کې دا 15 صیغې موږ سره دی یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو. اوس موږ په دې باندې لا نهي داخلو نو موږ سره بشي لا يدعو، لا تدعو، لا تدعو، لا ادعو، لا ندعو. نو په اخر کې ضمه پاتې شوه. نو د فعل امر او د فعل نهي ته دې 15 صیغو په اخر کې کچرې کسره وه یا فتحه وه او مونږ ته دې په اخر کې د ثقیلې نون لګو یا د خفیفې نون لګو نو ته ثقیلې نون او د خفیفې نون نه مخکې به مونږ یای مفتوحه راوړو. او کچرې په اخر کې ضمه وه نو بیا چې کله مونږ ته دې په اخر کې د ثقیلې نون یا د خفیفې نون راوړو نو بیا به مونږ ووی مفتوحه راوړو.